ډېرو محترمو مسلمانانو، نن چې کومه وظیفه ده، دا اخیری وظیفه ده. د اخیری د جمعې د شپې وظیفه ده محترمو. نو دا رمضان چې دی دا بل کال له بیا راځي. نو لحاظه کوم انسان چې وایي چې زموږ ته دې موقع میلاو شوې ده، د دې موقع نه فایده اوچته کړو او الله تعالی مو حاجت پوره کړي محترمو. نو دا لاست موقع ده، د اخیری موقع ده. بل کال له پته نشته دی څوک ژوندي دي څوک نه. الله تعالی دې ټولو له تاسو له صحت درکړي. الله تعالی دې موږ له بار بار زموږ په زندګو کې د روژې مبارکه بهترینه میاشت راولي. محترمو هیڅ پته نه لګي. نو راځئ د اخري موقع نه انشاءالله فایده اوچته کړو او د اخري موقع باندې انشاءالله دا وظیفه وکړو، دا مختصر شان عمل وکړو انشاءالله چې الله تعالی به زموږ ژوند بدل کړي، د ژوند تقدیر به الله تعالی زموږ بدل کړي، د ژوند هغه ناممکن حاجتونه به الله تعالی په ممکن سره بدل کړي. ځکه چې الله جل شانه محترمو بهترین شپې ورځې راکړي دي چې دا مس نه کړو. او د بهترین ورځو شپو کې الله تعالی خصوصا د انسانانو ګناهونه معاف کوي، د انسانانو مغفرت کوي، انسانانو باندې خصوصي رحمتونه راوریږي. نو دا اخري غشاره ده او دا عشره د جهنم نه د بچ کېدو ده. نو لحاظه مختصر عمل لته خیمه انشاءالله، او د مختصرو ورځو کې به الله تعالی ستاسو انشاءالله په زندګۍ کې تبدیلی راولي، په زندګۍ کې به سکون چین راحت الله جل شانه خامخا راولي. لہذا دا وظیفه را سره واورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معزز و محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو، انشاءالله تاسو به ښه یې. او هغه مسافر کم چې ستاسو مسافر دي او زمونږ مسافر دي، د ټول امت مسافر دي، په کلي وطن کې دی بهر دی، الله تعالی دې په خیر او عافیت خپلو کورونو ته راوصله کړي او د اخترونو د الله تعالی د هغوی د خوشحالۍ نه ډک وګرځولی کړي. محترمو نن چې زمونږ کومه وظیفه ده هغه انتهایی اسانه ده او دا اخیری موقع ده. دا د روژې اخیری هغه جمعه ده او د جمعې شپه ده. نو لحاظه بله جمعه بیا په دې کې نه راځي. نو دې جمعې نه فایده اوچته کړو، دې د جمعې شپې نه فایده اوچته کړو او دې د جمعې په شپه باندې هغه عبادت د الله تعالی وکړو کوم چې الله تعالی ته ډېر محبوب دی، کوم چې الله تعالی په خپله فرمایي چې دا ماته ډېر زیات محبوب دی، دا وخت دا وظیفه. لحاظه په دې طریقې سره انشاءالله تاسو دا وظیفه مو کوئ، وخت ضایع نه کوئ، وخت په لهو لعب کې تیر نه کوئ. هر ټایم ذکر اسکار، هر ټایم تلاوت، هر ټایم د الله تعالی نه مغفرت، هر ټایم د جهنم نه فنا، هر ټایم محترمو هغه اوله کلمه طیبه دا ویل فکار دی. نو زه چې ته کومه وظایف خیم، کوم چې زه په خپله کوم هغه راته خیم انشاءالله، کوم وظایف چې زه په خپله کوم هغه راته خیم انشاءالله الله تعالی به ستاسو حامی و ناصر مددګار شي. محترمو عرض دا کومه دا وظایف انشاءالله تاسو مه پرېږدئ، دا تاسو د خپل زندګۍ معمول جوړ کړئ، نن هم وکئ، نن هم بېشکه وکئ، لیکن دا کم چې زه تاسو ته خیمه د زړه راز درته خیمه انشاءالله دا خامخا تاسو په خپل زندګۍ کې شامل حال کړئ. صحیح شوه. لومبنی محترم مسلمانانو زه چې کوم وظایف کوم راته ټول د سر نه خیمه انشاءالله تاسو ته به انشاءالله په زندګۍ کې هیڅ هغه کمی محسوس نشي، په زندګۍ کې به تاسو ته هیڅ پرابلم نه وي انشاءالله، د صحت نه ډکه زندګي به وي الحمدلله، او د عافیت نه هغه الله تعالی به له پیسې هم ډېرې درکوي، مال به تا پسې ګرځي، قدر او عزت په تا پسې ګرځي، خلک به محبت تا سره کوي، حاجتونه به دې په خپله الله تعالی پوره کوي، د هغې دپاره به اسباب الله تعالی تا ته غیبانه درکوي انشاءالله العزیز. نو لحاظه د سر نه تاسو غوږ شئ چې زه کومې وظیفې کوم نو انشاءالله تاسو یې واورئ. نو محترم مسلمانانو لومبی د سحر د مونځ نه پس چې دی هغه سل فیرې چې دی نو هغه کلمه طیبه ویم لا اله الا الله. صحیح شوه. سل فیرې د هغې نه علاوه سل فیرې زه محترم مسلمانانو لا اله الا الله الملک الحق المبین، لا اله الا الله الملک الحق المبین. د دې څلور فیرې دي غټې. لومبنۍ پکې دا ده چې الله تعالی به د رزق مسله ختمه کړي او د قبر او نور د آخرت درې عذابونه دي هغې نه به د الله تعالی محفوظ کړي. ښه شوه. سل پرې لا اله الا الله، سر پرې لا اله الا الله الملک الحق المبین. صحیح شوه. دې نه علاوه سل پرې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله. دا چې کوم انسان وایي الله تعالی ګناهونه معاف کوي او د پسې به دنیا ذلیل او خوار راځي انشاءالله، ځکه دا تسبیح د هغه ملائکو دی هغه چې ګناه نه پاکې دي. دې نه علاوه محترم مسلمانانو الحمدلله الله تعالی دې قبول کړي
زر فیرې 1200 فیرې الحمدلله خاص د الله د رضا دپاره او د نبي پاک سلم په محبت کې درود شریف زر وارې روزانه ویمه. الله تعالی دې رانه قبول کړي. دې نه علاوه سحر مونځ نفس ماښام مونځ نفس زه لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصیف محترمو دا سحر مونځ نفس ماښام مونځ نفس دا 11 مرتبه دا انشاءالله تاسو هم وایي. صحیح شوه. دې نه علاوه محترم مسلمانانو 500 فیرې 500 نه وایه تر 3000 فیرو پورې تاسو انشاءالله استغفار وایي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. صحیح شوه. دا روزانه تاسو خپل معمول انشاءالله د زندګۍ جوړ کړئ. دې نه علاوه د ماښام او ماسوتن ترمنځ سورت واقعه اذا وقعت الواقعه دا خامخا پابندۍ سره وایي. ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې کله وفات کېده چا پته وي چې حضرت صاحب ستا دپاره څه پیسې مقرر کړو ستا د اولاد دپاره، نو هغوی ورته وفرمیل چې نه ما خپلو لوریانو ته صورت واقعه ښودلی ده، لهذا هغوی ته د هېڅ څیز ضرورت د فقر او فاقې د پیسو ورته نشته. الله تعالی وله د خپل درد نه ورکوي. انشاءالله دا وظایف انشاءالله تاسو خپل کوئ او ماښام مونځ نه پس بیا الله الصمد الله الصمد دا یو فیره یا 100 فیرې کم از کم دا تاسو انشاءالله پابندۍ سره وایئ. او ماسوتن مونځ نه پس صورت تبارک الذي سورت ملک دا خامخا وایي انشاءالله. موږ باسې مرو قبر ته به ځو، انشاءالله د قبر د عذاب نه به الله تعالی دې صورت په برکت سره مو تعالی نجات راکړي او انشاءالله دغه فرشتو او دغه قبر د سختۍ د ژوند نه به الله تعالی مو تاسو ته امن راکړي. انشاءالله دا مختصرې وظیفې مې راته څه وښودلې، انشاءالله دا په خپله زندګۍ کې دغه کوي. او لا حول ولا قوة الا بالله دا هم 500 فیرې ورسره وایي. لا حول ولا قوة الا بالله دا خو ډېره بهترینه ده د هر مشکل لپاره چې څوک 500 فیرې راونیسي مخکې وروسته ترې 100 فیرې درود شریف وایي او داسې کې کوي خبرې پکې چا سره نه کوي. 140 ورځو پورې دا پابندي سره لا حول ولا قوة الا بالله وکړي، نو انشاءالله د دې انسان به د منځنو ورځو کې انشاءالله حاجت الله تعالی پوره کوي د خپل در نه. محترم مسلمانانو موږ ټول ګناهګاران یې، الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړي. اخره عشره ده دې کې تهجد هم قضا کوئ، تهجد پابندي وکئ، ځکه چې دی الله تعالی فرمایي چې انسان ما ته په ټولو موقعو کې د ټولو نه نږدې په کوم وخت کې دی؟ په سجدې په وخت کې دی. چې کله دی په سجده باندې پروت دی الله تعالی ته پوز او تندی په ځمکه باندې مږي والله تعالی ته یا الله الله ستا په قدمونو کې مې سر پروت دی، الله دا حاجت مې پوره که الله ای مالک الله. نو انشاءالله بیګاله هم تهجد وکئ، بله شپې له هم تهجد وکئ. دا څو ورځې دا شپې او خاص خصوصا بیا د وړوکي اختر په شپه باندې خصوصا الله تعالی مزدور ته مزدوري ورکوي، لکه څنګه چې د دنیا مزدور د چا سره مزدوري وکړي نو هغه مزدوري ورته ورکړي. نو موږ هم الله تعالی د رضا دپاره روجې ونیولې انشاءالله. الله تعالی فرمایي الصوم لي انا اجزي به، روژه زما دپاره ده، دې بدله به زه پخپله ورکوم. انشاءالله الله تعالی نه امیدي مه کوئ، بدلې به الله تعالی دنیا او د آخرت راکوي. الله مو خوشحاله او باد ساتي. موږ ته هم دعاګانې کوئ، الله مو ښکلی ژوند د صحت او عافیت والا نصیب کړي. جزاک الله خیر.